In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. نن زموږ د ډسکشن ټاپک دی بون. دې چپټر کې موږ یو لیکچر ویلی و کارټیلیج، بیا هم ښه ډېره وقفه ورکړه، اوس بیا هم شروع کړو د بون نه. کارټیلیج چې و هغه موږ وی چې سافت ټایپ اف کنیکټیو ټیشو دی، یعنی نرم پارت دی، جبکې بون چې دی د هارد ټایپ اف کنیکټیو ټیشو دی. د دې نه د ارګینزم انډوسکیلیټن ورټیبریټ کې دی ویلی و که نه، انډوسکیلیټن دا دندنۍ ډانچه چې ده د څه نه جوړه ده؟ دا د بون نه جوړه ده. په دې هارد ټایپ اف کنیکټیو ټیشو فارمینګ انډوسکیلیټن اف ورټیبریټ. اوس د دې فنکشن سره څه کارونه دي په باډۍ کې د بون نو انتهایی اهم کارونه دي. یعنی نمبر ایک خدا پروټیکشن ورکوي، خاص طور پر وایټل آرګن له. زموږ چې کوم ضروري آرګن دي د کوم نه چې ژوند دی لکه هټ دی، نو د هټ نه غیر چاپېره ریبز دي. ریبز د چا څوک دي؟ بون دي. یا سپاینل کارډ دی، د سپاینل کارډ نه غیر چاپېره سره ورټیبرل کالم. یا زموږ هیډ دی، هغې کې برین دی، یا برین وایټل دی، د هغې نه غیر چاپېره کوپړۍ ده، او کوپړۍ د څه نه جوړه ده؟ د هډوکو نه. نو دا پروټیکټ آرګنز یعنی پروټیکشن ورکوي آرګنز له. پروډیوس بلډ سیل، دا بلډ سیلونه چې دي لکه آر بی سی، ډبلیو بی سی او پلیټلیټس، دا په بون میرو کې پیدا کیږي، او بون میرو په بون کې دننه ده. انیبل موومنټس، زموږ دا موومنټس چې دی موږ چې ګرځو، نو ګوره که غوښه وی یوازې نو څنګه به ګرځي؟ دا خو دا ډانچه ده چې دا مسل هم هیلپ کوي او دا بون هم هیلپ کوي. نو د دې د وجې زموږ دا موومنټس کراویږي. سټور منرلز، ډېر شی منرل دي لکه خاص طور کیلشیم ته وګوره، کیلشیم په بلډ کې کم شي نو د کوم ځای نه وله راشي؟ د بون نه. نو په دې کې منرل سټور کیږي. یو خاص شیپ یې باډي له ورکړی دی او سپورټ یې ورکړی دی. که دا نه وی نو موږ ته به سپورټ نه وي او د غوښې لوتره به او د دې پوزې ته وګوره، یو خاص شیپ دی. دا شیپ د چا د وجې دی؟ دا د بون د وجې دی. کمپوزیشن د بون څنګه دی؟ یعنی دا بون جوړ د څه نه دی؟ نو دا د میټرکس او د بون سیلز نه جوړ دی. نو مین پارټ خو پکې میټرکس دی، بون سیلونه خو پکې ډېر کم دي. یعنی که ته بون ته وګورې او یا دا پکې سټرکچر په ډیټیل وګورې نو لږ بون سیلز دي پکې، یعنی 2% او 98% چې دی نو دا ارګینک او ان ارګینک پارټس دي. نو موږ به وایو چې د دې په کمپوزیشن کې لومبی میټرکس دی 98%، هغې هارډ ګراوند سبسټانس یې جوړ کړی دی. دا مین سبسټانس چې دي د هډوکي چې تا ته ښکاري دا میټرکس دی په اصل کې. په دې کې ان ارګینک 65% دی او ارګینک 35. ان ارګینک چې دی هغه یو کرسټل دی، هایډرکس ایپیټایټو ته وایي، لکه د هغه کرسټل نه جوړ دی. او دا کرسټل د کیلشیم، فاسفیټ، کاربونیټ، سوډیم، میګنیشیم، پوټاشیم او فلوراید او سیټریټ آینز دی پکې. یعنی دی ټول ان ارګینک سالټس دي. دا د دې نه څه جوړلی؟ بون. څه پکې ارګینک پارټ دی لکه 35% او مینلی پکې کولاجن او ګلایکو پروټین دي. یعنی داسې پروټین دي پکې، ډېر پکې کولاجن پروټین دي 90%، او دا باقي پکې ګلایکو پروټین دي. که دا نه وی نو دا ان ارګینک سالټ په بیا یوازې نشو پاتې کېدی، نه پاوډر جوړېده. خو د دې دواړو د وجې د دې دا سټرینث دی. بیا پکې لږ لږ 2% پکې بون سیلز دي. هغه بون سیل درې مین دي لکه آسټیوبلاست، آسټیوسایټ او آسټیوکلاست. د دې نه علاوه اسټیوجینک سیلز پکې هم دي. اسټیوجینک سیل دې ته وایي چې د دې دا سټیم سیل دي، د دې نه به دا نوی بون جوړېږي لکه آسټیوبلاست پکې جوړېږي. او آسټیوبلاست خو بون فارمینګ سیل دي چې دا بون ته جوړېږي، دغه سیلونو ته څه وایي؟ آسټیوبلاست. او دا آسټیوبلاست چې میچې ورشي بیا ورته موږ آسټیوسایټس وایو. نو دا بیا کمیونیکیشن کوي او لکه دا مینټین کوي دا ټیشو. او آسټیوکلاست چې دی دا بالکل میکروفیج دی، د چا؟ د بون میکروفیج دی. یعنی مانوسایټ چې په سرکولیشن کې هغه یو ارګن ته راشي نو میکروفیج ته جوړ شي که نه. په دې کیس کې ته آسټیوکلاست جوړ شو د بون په کیس کې. او هغه آسټیوکلاست په اصل کې کم د بون ریسارپشن چې کولی، لکه کله کله کیلشیم او دا ترې راویستی، کله چې ریماډلینګ کولی یا پکې څه لار مار نرز له یا ویسل له جوړولی نو دی به هغه کوي. کله کله فریکچر وشي او هغه ځای غوټه شي بیا څه ورځې پس جوړ شي، موږ وایو د دې ریماډلینګ وشو. هغه ریماډلینګ د چا د وجې وشو؟ د آسټیوکلاست د وجې. دا میکروفیج دی د سیل دغه اړې تشر. ها نیکسټ والا چې دی هغه به بیا بون سټرکچر وایو چې دا بون لکه جوړ څنګه دی. نو د بون سټرکچر دپاره خو چې دا ډایګرام ستا په سمجھ کې راشي نو بیا پیپر له دا پوینټونه ولیکې. داسې یو لانګ بون جوړ کا. د بون باره کې خو ګراس سټرکچر د دې موږ ته پته ده چې دا بار چې پې دا میمبرین شانتې ښکاري ته پیریاسټیم وایي. پیریاسټیم نه دننه سپین سپین چې بون وي که نه، اکثر بون ډېر وخت پروت یا خراب شي نو دا سپین پارټ چې ښکاري لکه موږ چې ته مینلی هډوکې وایو
دغه اصل کې کمپیکټ بون دی. نو دلته ما دا بلو جوړ کړی دا غټ پارت چې دی ډیر ماس چې دی او سخم دی دا کمپیکټ بون دی کارټیکل وتم وي. او بیا د دې نه دننه نرم بون دی هغه ته سپونجي وي او په سپونجي کې د سرونو ته بار چې دی ته ایپیفیسز وي او د سنټر ته ډایفیسز وي. دا خو ګراس سټرکچر شو خو موږ مایکروسکوپیک سټرکچر دلته لیکو په ډیټیل نو موږ بسنګ لیکو موږ به دا یو بون واخلو او دې به کراس سیکشن واخلو. کدا زه د کراس سیکشن کټ کم دا ماته د سرکلي پکې ښکاری ډیر شي دغه سرکل ته آسټیان وي او دا سرکل د دې بیسیک فنکشنل او سټرکچرل یونټ دی. کزه د آسټیان یو را بار کوم خو په ډیټیل ته ورم نه دی به د سټرکچري په دې کې بعد سي واړه ځایونه ښکاری په دې سرکلو د پاسه دا غینم وي لیکیونه او په لیکیونه کې بدننه اسټیوسایټي د بون چې کم سیل دی بیا دا یو لیکیونه بر دی بل سره او دا بل بر دی بل سره کنیکټ دا ما چې ریډ لاینونه جوړ کړلی دې ته موږ سوایو کینالیکولای د کینالیکولای په تروبه دا یو لیکیونه د بل سره کنیکټ دی په دې کې په مینس کې چې دا خالی زید او ډک دی کنه د سرکلو په مینس کې سخت سبستانس دی پکې دغه د لیمیلا یا میټرکس وې دا پکې ډیری او بیا په دې سنټر کې که خاص وګورئ کنه نو سنټرل کینالی او په سنټرل کینال کې پکې بلډ سپلای لکه وین او آرټری پکې او یاد لره چې په اډو کې ډیره د بلډ سپلای ریچ بلډ سپلای سړی ته لګي اډو کې بلډ سپلای نه او ډیره بلډ سپلای پکې نو دا چې موږ اوس بون سټرکچر وایو کنه موږ د دې د بارنې ممبرین ولیکو پیریاسټیم اوټر کورینګ اف د بون د دې د وجې بلډ سپلای کیږي دې ته کنه بون ته ان اٹیچمنٹ فار ټینډن او مسل د مسل او د ټینډن سره چې بون اٹیچي نو دا چا پترو په دې بار پیریاسټیم دی راغی سره اٹیچ دی بیا پس نیکسټ سخ والا پارت کارټیکل او کمپیکټ بون سپین والا هارد اوټر لیئر دی 80% اف بون د دې نه جوړي کنټین راوند سټرکچر آسټیان دا یونټ سره آسټیان دا راوند سټرکچر چې بګی دی دا آسټیان باره کې بیا ډیټیل لیکي چې دا سټرکچر فنکشن یونټ ته په دې کې دننه لیمیلا یا میټرکس ته د خالی ځای چې د کیلشیم او د انرګینیک میټیریل نه چې جوړل بیا پکې لیکیونه دی په کوم ځای کې چې سیل پروت دی بیا پکې کینالیکولای دی دوه لیکیونه چې کنیکټ کړل او سنټرل کینال لې پکې بچا کې چې بلډ سپلای دا هیورشین کینالز پکې دی په مینس کې مایکروسکوپیک ټیوب دی په کمپیکټ بون کې ایته هیورشین کینال وي بون میرو د پکې نو بون میرو سافټ ټیشو دی دا سافټ ټیشو بون میرو دا په دې کې دوه قسمه دا یو ریډ دا یو یلو دا نو دا ریډ چې دا بلډ سیل د پروډکشن لپاره دا او دا یلو چې په دې کې فیټ سٹور کیږي او چې کله ضرورت شي باډي ته یعنی و سیویر بلډ لاس شو نو ډیر بلډ سیلونه جوړول غواړي نو د یلو کنورټ شي ریډ ته یعنی په دې کې دا صلاحیت شته چې د ضرورت په وخت کې د دې یلو نه ریډ جوړ شي ریډ ته کنورټ شي او هغه بیا بلډ سیلونه جوړي موږ نن بون وی بون چې دی نو دا هارد ټایپ اف کنیکټیو ټیشو دی زموږ د انډوسکیلیټن یې جوړه کړې ده په ټول ورټیبریټ کې د انډوسکیلیټن چې دا بون نه جوړه ده هغه موږ فنکشن وی چې ډیر امپورټنت دی بون د بون نه بغیر موږ ګرځېدې نشو د پروټیکشن راکې یو خاص شیپ راکې باډیلا او موږ سره لوکوموشن کو کمپوزیشن موږ وی چې میټرکس دی بکې او بون سیلونه دی بکې میټرکس کې بیا ارګینیک هم دی او انارګینیک هم دی پرسنټیج خامخیات کا انارګینیک 65% راوند اباوت دی او ارګینیک 35% دی بیا بون سیل موږ وی درې مین آسټیوبلاست آسټیوسایټ او آسټیوکلاست آسټیوبلاست نه خو سیل نوې بون جوړیږي خدا آسټیوبلاست چې میچې ورشي او غټ شي نو آسټیوسایټ ته جوړ شي او آسټیوکلاست اصل کې میکروفیج دی د دې بون او آسټیوجینیک سیلونه خو کې سیستم سیلونه ځای په ځای دي چې دا غي نه آسټیوبلاست نوې جوړیږي بون سټرکچر موږ په ډیټیل وی چې پای کې پکې کراس سیکشن موږ واغستو آسټیانوم سټډي کو آسټیانوم بیا په ډیټیل وی چې پای کې لیکیونه کینالیکولای لیمیلا آسټیوسایټ موجود دی په منځ کې سنټرل کینال له بلډ سپلای دا होप چې دا لیکچر ما تاسو ته سمجھو کړی نیکسٹ لیکچر پورې اجازه راکړئ الله حافظ